چې ستاسو کې هلاکت طرف ته تلوي دا شکار مکو الله وي نو ولا تلقوا تاسو مغرزوي يوم مفعول حذف دي انفسكم نفس نقبل بايديكم فلا سنقبل سرا الى التهلكه هلاكت طرفتا یعنی هلاکت ته مغرزوي کما کار چستا دو ستا سبب د هلاکت جوړيږي ستا سبب د غرقېدل جوړيږي ستا سبب د تباہي جوړيږي او کار مکو الله وي او کار نه اجتناب وکا او کار نه قلار شا او الله مخکې فرمایي واحسنوا نیکی کوئ معرفی درس لیکلی دی درس قاتلو رحمه الله واحسنوا انفسکم فخپلو ځانونو باندې نیکی کوئ فخپلو ځانونو باندې نیکی کوئ خپل ځانونه نیکی طرف ته روان کړئ ولې قید دا د قرآن سیاست دی واحسنوا انفسکم الله وی خپل ځانونو باندې نیکی کوئ ځکه ان الله يحب المحسنين الله وی نیکان خلق زما خوښ دي نیکی زما ډېره خوښه ده الله وی نیکی زما ډېره خوښه ده نیکان خلق زما خوښ دي نو ای خلکو اوس یو خبره مخې ته راځي چې کوم کار کې زمونږ ستاسو غرقېدل دي نو الله خو موږ ته وضاحت سره وویل هغه مه کوه خبر کېږو که نه کولی کار کې زمونږ ستاسو تباهي ده زمونږ ستاسو هلاکت دی موږ تاسو په خپل ځانونه ورځو ډبل ته کې نو الله وایي مه ورځوه ځان کنه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا انفسكم الله مغرزوي ځانونه خپل بأيديكم فلا سنقبل سرا الى التهلكه هلاکت نه موږ په خپل لاسونو باندې خپل ځانونه هلاکت ته ورځو زما محترم مسلمانان زموږ استادو شعور کار نه کوي دماغ کار نه کوي عقل کار نه کوي عقل ال کار کوي چې کله موږ یو انسان یو بنده هغه وفات شي او دغه مين کې وفات شي دغه مين کې ارتاو شي ارزم استاد سوچ او عقل شي او محترمو عزت مندو چې کله زمونږ استاد یو څو ورځې شي کنه یو هفته شي بیا د وسوري تر روان اکثر څه مرګ ته ما مکو دا کار کنه نو کولی کاروي کوي وې زمونږه گزاره نه کیږي نو ولی په کوله کې با یو نیم لاک پورا کا کسانی ځه دا نور مخلوق کم ځای کې کارونه کوي الله ولا کم ځای نه ور کوي اے خلکو درېړې سړې وي شپږ اته بچي وي الله رب العزت هغه ته په دغه ګاډۍ کې رزق ورکوي تا ته نشي درخولی او ستا پروسه کلکه په الله نشته ستا پروسه کلکه په الله نشته ستا په دغه تاریخ په 1.5 لاک روپۍ باندې پروسه ده چې ما ته 1.5 لاک روپۍ ما ته میلاو نشي نو ما ګزاره به نه کېږي تا اثر کړی ده داسې ده ځکه ستا ګزاره نه کېږي اے محترم مسلمانانو نو الله څه فرمایي چې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تاسو خپل ځانونه په خپلو لاسونو باندې مه غورځوئ هلاکت ته د خطرې ځای دی کله چې ګوره مین روډ وي ګاډي پکې چلیږي